محترمو کتونکو او محترمو حاضرینو یو ضروری او اهمه مسله دا و چې بعضی خلک چې کوم هغه چې کله په منځه کې سجده کوي نو په سجده کې چې کوم دی دواړه لاسونه هغه چې کومې څنګلي هغه په ځمکه باندې کوي. حاضرینو او کتونکو د دینه په احادیث مبارک کې ډېر سخت وعید راغلی او منع راغلی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کله تاسو سجده کوو په منځه کې نو هغه سجده کې د څنګلي ویچاتي چې کومه دا ځمکې نه نسو، ځکه چې دا کله انسان د څنګلي د ځمکې پر ټچ وي. حضور علیه السلام فرمایي چې دا په شان د ناستې د سپو دي. دا ناستې چې کوم سجده کې لاسونه کېښود دي، حضور علیه السلام فرمایي چې دا په ناستې په شان د یو سپي وي، ځکه چې سپی چې کله کیني نو داسې کیني. نبی علیه السلام فرمایي چې داسې په منځه کې په سجده کې چې کومه دا لاسونه او څنګلې چې کومه دا څنګلې ځمکې پرې مه لګوو. او چې کله انسان هغه سجده کی نو پکار دی چې هغه خپل سجده وکي، هغه سجده کې چې کوم دوه لاسونه په منځ کې سجده وکي. بعضې چې کله ځان لمونځ کی یو انسان نو پکار دی چې څنګلې کولاو نسي، د لاسونه د کولاو وګدي او دوه لاسونه په منځ کې سجده راولي. او چې کله په جمع کې نو په جمع کې د بیا تنګه دي، ځکه چې بیا سیټ ورسره نور خلک ولاړي تکلیف ونه کړی شي. نو دغې وجې نه چې منځه کې ځان له ولاړ وي نو کولاو دي ګدي څنګلې او ویچاتې د ځمکې نه. او چې کله جمع ولاړه وي نو په جمع کې به چې کومه بیا چې څومره تنګ وي خو چې څنګلې د ځمکې نه ویچاتې وي. الله تبارک وتعالی په دې مسلو باندې نبي اسلام طریقو باندې عمل کړو. توفیق نصیب کړي. والسلام.